الرحمن الرحیم وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر الی المصلی فمر علی النساء فقال یا معشر النساء تصدقنا فانی اریتکن اکثر اہل النار فقلن بما یا رسول اللہ قال تکسرن اللعن وتکفرن العشیر ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا هازت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال بذلك من نقصان دینها متفقن علیہ. علیکہ تاسو دی اعرابات ته خیال کوئ کنه کوئ؟ اعراب له خیال کوئ کنه؟ دی له خیال کوئ ها؟ او بشرا نه غیر دا ساده غراواله تاسو بشرا دی دا نقصان شي. ساده کی وای چې تکړه شي فاعل او مفعول او مرفوع منصوب او مجرور دا پکې پیژنه. دا چې چا اجرا کړي هغه له دا کار اسانه وي، چې نه کړي نو بیا سخت. دې حدیث شریف کې یو پنځو مباحثو ته خیال کوئ. اول بحث احوال د راوي د حدیث، دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف، دویم بحث ما هو المقصود من الحدیث، څلورم بحث مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره، پنځم بحث حل د مفردات او اعتراضات او جوابات او مسائل مستنبطه من الحدیث. دی حدیث کی کوم مسلو ته اشاره شوی. اول بحث احوال د راوی د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوی دی ابو سعید خدری، دا مشهور صحابی دی. سلسله نسب دا سدا سعد ابن مالک ابن سنان ابن عبید ابن ثعلبہ ابن عبید ابن الابجر الانصاری الخزرجی، دا انصارو د خزرج قبیله سره تعلق. پل نوم سعد ابن سنان دی. دا د پنیکونو کې یو الابجر راغی. دا الابجر دویم نوم خدرت و خدرت، نو د خدری ځکه و یا خدرت ته منصوب دی. دا د والد صاحب مالک ابن سنان غزوه احد کې شهید شو. دی په خپل هم د غزوه کې د شرکت دپاره وړاندې شو، لیکن د کم عمرۍ د وجې نه واپس شو. احد لچیزی وسم دا زیشتا. احد پلار یو ساده شانی جماعت رازی آیتا مسجد الشیخین وی. ساده جماعت دے وسم دا گٹو نا جوڑ دے او دنا نا پکی سیگان لگی دلی دے دیر مزیدار. منگا یو چا بوت لولتا اور آتاوی ویلے حضرت مولانا عاشق الہی رحمہ اللہ وی دلتا یولس دی که دولس کال امامتی دی جماعت کی کری اور زیادہ طالبین دلتا لکھلے دے. مسجد الشیخین، مسجد الشیخین کم زیبانی جماعت پا دیزے نبی علیہ السلام پڑھا ہوا چاہو. دی مسجد الشیخین مخیل سرک دی، نرے شانی سرک دی، او د سرک نا اب پلو چکم دی یو غٹ میدان دی. ما تا امرگری ویلی، امرگر زمانگا دلتا منگ سر مدرس هم وڑا دورای منگ سر کڑے و مدینه منوری یونیورسٹائی کی دی.
نو هغه ډېر ښه تاریخي معلومات لرل. نو موږ له ویلې چې دا ځای همداسې پرېښی دی، دا هغه ځای دی. نبي علیه السلام دلته خیمه ودرولې وه مسجد الشیخین کې، لښکر یې کتو چې څوک برابر دي څوک نه دي. احد له جنګ له تله که نه، احد لږه فاصله کې دی. وایي دا هغه میدان دی چې دلته لښکر معاینه کاوه او ماشومان ورته وړاندې شو، ماشومان یې واپس کړه. قصه که تاسو اورېدلي، یو 14 کلن ماشوم هغه له اجازت وکړو، بله مې اجازت غوښتې چې زه خو دنه مشر یم او دنه غټ یم، ما ته مې نبي اسلام نه ورکړو. بیا ورته زه اجازت به درکړم، دله په غېږ ورشه، که دی دې راسمله نو اجازت دی. نو هغه له په غېږ وروستو، نو دا هغه له غوږ کې ویل چې تا له خو یاسې مې اجازت درکړی دی او ما ته لږ خپه وښویه وه، ځان راته راسمله وه چې ما ته مې اجازت راکړي. نو هغه ورته خپه وښویوله، ځان یې را سملاو او به دواړو ته اجازت ورکړي. نو ابي سعید خدري رضی الله عنه په همدغه ځای کې پیش شوی نبي علیه السلام ته، دې کسر را واپس یې کړه چې اجازت نشته. زر کسانو د نبي علیه السلام سره، 3.5 کسان د عبدالله ابن ابی ابن سلول سره را واپس. لو نعلم قتالا لاتبعناکم، دې ته که مونږ قتال ویلې تاسو سره به دا قتال نه دی، دا خو ځان په زوره وجل دي. هم للکفر یومئذ منهم هم للایمان. او خدای چې قرآن کې اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما وعلى الله فلیتوکل المتوکلون. هلکه پرې پوه شئ. نو دلته دوه د مسلمانانو ډلې هم وي، بنو عوف او بنو سلیم، هغوی هم خپې وښیېدلې خو خدای بیا مضبوطې کړي. منافقین را واپس د مسجد شیخین نه مخکې یو ځای له بوتلو، وایي منافقین دې ځای کې را واپس. هغه هم یو میدان دی، داسې آبادي ده، داسې ښایسته بنګلې هوټلې جوړې شوي دي، خو دا ځای پکې هم داسې پرېښی. وایي دلته آبادي نه کوي، صرف یو بس پکې ولاړو. وایي دا ځای هم داسې پرېښی چې دې ځای کې د نبي علیه السلام سره بې وفایي شوې ده چې دا هم داسې پاتې. تاسې په خبره پوه شئ که پې پوه نه. د دې نه بعد تقریبا 12 غزواتو کې د نبي علیه السلام سره شریک شو. ابو سعید خدری د خپل والد صاحب او د خلفای اربعو نه روایات کړي دي. دا د په شاګردانو کې د حضرت عبدالله ابن عمر او عبدالله ابن عباس په شان جلیل القدر صحابه کرام شامل دي. د مرویاتو تعداد 1100 دی، 1100 حدیث د نه روایت. 46 متفق علیه دي، 14 کې امام بخاری متفرد دی او 250 کې امام مسلم متفرد دی. حضرت ابو سعید خدری د فضلا او فقها او صحابه او نشمار دی. حضرت حنظله ابن ابي سفیان جمحی د خپل اساتذه او کلام نقل کړي چې په کم عمر صحابه کې د ابو سعید خدری نه زیات عالم او احبل څوک نو. 4 یا 4 هجری کې د 4 کالو په عمر د جمعې په ورځ مدینه منوره کې وفات شو او جنت البقیع کې دفن دی. دیم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. وان ابي سعید الخدری رضی الله تعالی د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت دی. وی خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم فی اضحى، نبی علیہ السلام د غټ اختر په ورځ راووتو او فطرین یا ورکوټ اخترو الى المصلى عیدګاه ته. فمر علی النساء، په ښځو تېرېده ځکه ښځې به هم دعا دپاره تلې چې دعا کې شریک شي. فقال یا معاشر النساء، د ښځو ټولیا تصدقنا، صدقې کوئ. ولی فإني أريتكن، ما ته تاسو وښودلی شئ اکثر اهل النار، چې ډېرې د دوزخ والا تاسو وئ. دوزخ راته وښودل شو، ډېرې پکې تاسو وئ. فقلنا، دې ښځه ورته بما یا رسول الله، ولې موږ ډېرې دوزخ کې وو؟ قال نبی علیه السلام ورته تکثرن اللعنه، تاسو لعنت ډېر وایي، لعنت دې شو، دا چل دی، دا کوئ. دویم وتکفرن العشیر، او د خاوند ناشکري کوئ. بل د ترمذي روایت داسې دی، د خاوند ناشکري څنګه کوئ؟ ټول عمر به درته ښه شیزونه راولي او کله یو شي کې لږ کمی بیشی وشي نو بیا ښځه خاوند له څه وایي ما رایت منک خیرا قط، تا نه خو ما بالکل خیر نه دی لیدلی. دا وایي ښځې که نه، نو تکفرن العشیر، د خاوند ناشکري کوئ نو ځکه به ډېرې دوزخ ته ځئ.
دا ورته وای ما رأیت من ناقصات عقل و دین، ما نه دی لیدلی هیڅ داسې چې د دین کې نقصانی او عقل کې اذهب چې ختمون کی دی لرب الرجل الحازم، عقل د هوښیار سړي له من هدا کن تاسو، یعنی تاسو دین کې کمزوري یو عقل کې او هوښیار سړي ناقل وې سي هغه به عقل کوي، هوښیار سړی دوکه کوي. دا مطلب قلنا دی خزو ورته ویل وما نقصان دیننا وعقلنا، زمونږ د دین او د عقل نقصان په څه کې دی یا رسول الله؟ نبی علیہ السلام ته الیس شهادت المرأة مثل نصف شهادت الرجل، آیا نه د شهادت د سړي په شان د نیم شهادت د ښځې شهادت په شان د نیم شهادت د سړي نه دی؟ قلنا دی خزو ورته بلا ولنا، قال بذلك من نقصان عقلها، دا نقصان د عقل. قال الیس اذا حاضت چې کله حایزه شي لم تصلي ولم تمنځ کوي او نه روژه نیسي؟ قلنا دی خزو ورته بلا، قال بذلك من نقصان، دا د دین نقصان شه کنه، سړي دې منځونه ډېر وکړو روژې دې ډېرې ونیولې. دریم باس مقصد د حدیث شریف د جهنم نه د نجات نسخه ذکر کوي چې هغه صدقه ده او د بخل مذمت او د دین د مکملات و بیان چې خصائل ایمانیه دي او رد بلیغ د په مرجو. وګورئ نبی علیہ السلام د اعمالو ترغیب ورکوي او سبب د نجات د جهنم نه اعمال ذکر کوي چې اعمال سبب د نجات د جهنم دی. تاسو وايي عمل پیدا نشي کوله. څلورم باس مطابقت د کتاب الایمان سره، حدیث کې مکملات د ایمان ذکر شو او وضع د کتاب الایمان هم د دې خبرو د پاره ده. دا یو ربط یاداره چې د حدیث کې بیان د انواع د کفر ده چې کفر په دوه قسمه ده. یو هغه کفر ده چې مخرج عن الملت ده، سړی په د دین نه وځي. یو هغه کفر ده چې سړی په د دین نه وځي، مخرج عن الملت نه ده. ګورئ وتکفرن العشیره، د خاوند ناشکری کوي. دی کفر باندې خو سړی د ملت نه وځي کنه. نو حدیث کې بیان د انواع د چا شو؟ کفر. نو د ایمان سره دا مناسبت د ضدیت دی. د څه دی؟ او کفر خو ضد د ایمان دی او تاسو ویلي وبضدها تتبین الاشیاء، او د یو شي په ضد باندې چې کوم دی شیان پیژندل کیږي کنه. پوه نه شئ تاسې ضد باندې یعنی لکه شی چې حمل کیږي په نظیر باندې، همدارنګه حمل کیږي په نقیض باندې کنه. او الاشیاء تعرف بازدادها کنه. پنځم باس حل د مفردات. نبی علیہ السلام وته پی ازها، ازها د موصوف مقدره د پاره صفت ته پی عیز الازها. د ازها لفظ منون او غیر منون دواړو طریقو سره استعمالیږي. پی ازها نه ازها، ازها د جنس یا جمع صيغه ده، مفرد ازها راځي. زها په معنا د مذبوحه سره او زها په معنا د لمر اوچتوالی سره استعمالي. قربانی په دغه وخت کې کیږي ځکه ورته ازها وایي. معاشر النساء، اے د ښځو ټوله یا معاشر هغې مجموعې د افرادو ته وایي چې جمع د یو مقصد دپاره شي. کل جماعتین امرهم واحد، او دا ښځې خو ټولې د یو مقصد دپاره راغلې وي چې دعا ده، نو ځکه ورته معاشر وایي. تصدقنا اصل کې داسې د تتصدقنا، دلته مضارع په معنا د امر سره، د اخبار په معنا د انشاء سره. تتصدقنا تاسو صدقه کوئ، دا معنا نه ده. تتصدقنا صدقه وکئ، مضارع په معنا د امر سره ده. فإني أريدكن، تاسو ما ته وښودلی شي، دا د صدقې علت دی. أريدكن د رعا یرعا فعل دی. رؤیت کله علمی یا کله بصری. رؤیت بصری متعدی کیږي یو مفعول ته. رؤیت بصری یو مفعول ته او رؤیت علمی متعدی کیږي دو مفعولونو ته. او چې کله په حمزه د باب افعال داخله شي نو بیا متعدی کیږي درې مفعول ته. دلته اریتکن دا حمزه د باب افعال ده کنه، تو دای مفعول اول شه، دا نائب فاعل دی، مفعول اول شه. کن دا مفعول ثانی شه، او اکثر اهل النار دای مفعول ثالث.
او که د رؤیت نه رؤیت بصری مراد شي نو اکثر اهل النار بیا مفعول ثالث نه دی بلکې حال دی د کن نه. نبی علیہ السلام وای ما خذ ته چې تاسو ما ته وښودلی شوی چې جهنم کې ډېرې وای دا نبی علیہ السلام ته کم ځای کې ښودل شوي دا رؤیت کم ځای کې شوی و شب معراج کې شوی و. یو قول دا دی. دویم قول دا دی په طریقې د وحی یا الهام سره شوی. دریم قول دا دی په ذریعه کشف شوی و پردې لرې شوی وي نبی علیہ السلام ته ښودل شوی. څلورم راجح قول دا چې صلات کسوف کې نبی علیہ السلام ته جهنم منکشف شوی و جنت ورته منکشف شوی نور تور شوی و نو نور تورې دیو مونځ نبی علیہ السلام کو. فقلنا بما یا رسول الله ولې داسې کېږي ای بی ای سبب و علت یاره با سببیه په بما کې دا با سببیه جاره ده او ما استفهامیه ده. ما واصل کې بما پاسل کې څنګه و نو چې با په داخله شو الف لري بعضې ځای کې لري کېږي او بعضې ځای کې نه لري کېږي. تاسو الفیه ویلې ده که نم ده ویلې چا ویلې ده الفیه ویلې ده ده هغې کې چې دي وما په الاستفهام ان جرت حذفت الفها وولهلها وانتقب ما په استفهام کې که چرته مجرور شي نو حذفت الفها الف حذف کېږي بیا وایي واولهلها وانتقب که بیا وقف کې دا الف حمزې تم اړې بمه دسم ویلی شي اما یتسالون پسل کې انا ما وکنه هر پہ جر پہ داخل سے نمان عالب لریش الکه تاسو په پوی نه شي او کله د سکیږي چې نه وای لکه حسن ابن ثابت شعر دی علاما یشتمنی لیمن کخنزیرین تتمرغ فی رمادی علاما یشتمنی علا هر په جر دی په ما استفهامی داخل شوی دی ما باندې الف شته ګورئ پس و جماعت خصیص سړی کنځلې کوي دسې دی که خنزیرین تتمرغ فی رمادی لکه خنزیر چې په ایرو کې اوړي راوړي علا ما یشتمونی خلک په پوه نه شي تکثیر نه الله نه تکثیر نه د اکثار نه دی نه د تکثیر نه نو که تکثیر نه بیا به تکثر نه وی لان تر د عبادت ته وي و تکفرن العشیره کفر د ایمان په مقابله کې کفران د شکر په مقابله کې او کفور عام دی دلته کفران دی د شکر په مقابله کې و تکفرن العشیره ناشکری د خاون کوي. عشیر پایل دی په معنا د پایل سره عاشر شریک حیات د ژوند شریک. د ښځو د جهنم د تلو دوه اسباب ذکر شو چې په حشګویي ده او خاون سره ښه سلوک نه کول او د بچاو یو سبب ذکر شو چې صدقه ده. هلکه پې پوه نه شي جهنم تلو څو سببونه دوه یو اکثار د لعن او بل خاون ناشکري او د جهنم د تلو جهنم نه د بچ کېدو یو سبب اچھے صدقه. ښځې جهنم کې ډېرې لیدلې وي دا ولې ځکه ښځې دنیا کې ډېرې دي نو جهنم کې به هم ډېرې او ستن دنیا کې یوه ګنټه کې شپږ زره کسان پیدا کیږي او اتل زره وفات کیږي نو په هره ګنټه کې اته زره کسان زیاتېږي نو اتو له سړي رشتو کې ضرب ورکوي څو شو اتو له سړي رشتو کې ضرب ورکوي څو شو ښه نو دا خلک چې کم دی په ګنټه په 24 ګنټې کې دومره نفوس د دنیا زیاتېږي صحیح نو په دې کې بیا دا خلک ګولۍ خوري او منصوب خانداني منصوبه بندي ده او نه د خدای څیزونه استعمال کې خو اضافهګي راځي د دنیا نفوس زیات دی که نه نو په دې کې بیا ښځې زیاتې دي په جنوبي ایشیا کې په سلو کې 250 ښځې دي او 48 سړي دي تاسو په خبره پوه نه شئ نو په هر 1 کروڑ کسانو کې 4 لکه ښځې زیات دي کم ملک کې چې 1 کروڑ کسان پای کې به 4 لکه ښځې زیات دي
پاکستان نفوس څومره دی؟ څو 24 کروڑ. 24 کې په 1 کروڑ کې 4 لکه ښځې زیاتې. 24 لا ورکه ضرب په 4 کې څو شي؟ 48 او 48 96 شپږ 90 لکه ښځې پاکستان کې زیاتې. شپږ 90 لکه. دا چې خدای قرآن کې وایي چې سړي د 2 ښځې او 3 ښځې او 4 جایز دي، خدای هلته زیاتې پیدا کړي که نه؟ دا ګډې زیاتې دي او ګډان کم دي، نو دا تناسب برابرای که نه؟ هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ یو ملک دی دنیا کې جرمني چاہے کې ښځې او سړي او برابر دي. ځکه هلته اجازت چې غواړي د اجازت څه د یو زوی او د یو لور اجازت دی، دومره به راوړې زیاتې نه شي راوړی، چې دې راوړي بیا د حکومت بندي کوي. دا د پښتنو کار خو نه دی که نه؟ پښتنو معاشره خو بس داسې د غریب سړی چې که نه نو دغه به 18 بچي ای که نه؟ 18 نه خو کم نه وي، 14 او 12 نه خو کم نه وي. هلکه تاسې پې پوه شئ. پخوا به مولیان چې ونو هغوی به سبقونه ډېر کلونه ویل، واده به یې پخوا وروسته کوو، ډېر په وروسته به یې کوو. موږ چې ونو موږ ته به استادانو ویلې وایي مولا وروسته واده وکړي او د داسې ښځې سره واده وکړي چې هغه هم د 40 کلو وي او یو زوی پیدا شي او د هغه نوم عبدالواحد وي. څه نوم یې؟ عبدالواحد. واحد وي که نه؟ بس خبره خلاصه. اوس تاسو د خواوشا مولیانو باندې نظر واچوئ چې 12 بچي دي که نه دي؟ دي که نه دي؟ یعنی دا او جرمني کې چې کوم دی یو ښځه څومره بچي راوړي؟ یو هلک او یو جینۍ، دې نه زیات نه شي راوړی. تاسې پې پوه شئ. نو ښځې ډېرې دي نو ځکه په جهنم کې ډېرې ورته ښکاره شوي. تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې جنت کې ښځې خو ډېرې دي. ولې؟ جنت کې ولې ډېرې دي؟ ځکه جنت کې به یو جنتي ته څومره ښځې 2 یا حورې دي ورته که نه؟ او دا خپله ښځه به هم ورسره وي، دا به د دې حورو مشره وي. نو دلته خو راځي چې جهنم کې ډېرې دي او نورو روایتونو معلومېږي چې ښځې به جنت کې ډېرې. نو علماو تعارض دا پکړی دی. دا نبی اسلام وایي چې اریتکن اکثر، دا په ابتدایي حالت باندې دی او جنت کې به چې ډېرې بل حدیث کې هغه په آخري حالت دی، بیا به دوزخ نه وځي که نه؟ دا ښځې خو به دوزخ کې نه وي چې کلمه یې ویلې ده خو جنت ته به ځي نو بیا به د جنت کې ډېرې شي. هلکه قصه خلاصه شوه که نه؟ ورپسې شه. تاسې په خبره پوه شئ که پې پوه نه شي. ما رأیت من ناقصات عقل و دین، دې کې که رویت بصري شي مفعول به مقدر دی. ما رأیت احدا من ناقصات عقل، دا من ناقصات عقل و دین دا صفت اول دی. او اذهب للب الرجل الحازم، دا حد دپاره صفت ثانی دی. عقل لغت کې حبس او بندش ته وایي. عقل هغې رسۍ ته وایي چې غوا دې پې تړلې ده، بنده کړې ده. په اصطلاح کې نور الله فی قلب المؤمن یدرک به الغایبات، د مؤمن په زړه کې یو نور دی چې غایبات په دې باندې محسوسوي. دې حدیث کې یو څو مسلو ته اشاره ده. یو خدا چې ښځې داسې اجتماعي عبادتونو ته پرده کې تللی شي چې مسلمانانو سره دعا کې شریک شي. دویم دا چې ښځو له په پرده کې وعظ جایز دی چې څوک ورته وعظ وکړي. دریم دا معلومه شو چې چا کې کم کمی یا هغه ورته ویلی شي ګورئ تاسو کې دا کمی دی دا ځان نه لري. ښځو ته وایي تاسو کې دا کمی دی دا ځان نه لري. څلورم دا معلومه شو چې ښځو له پکار دي چې د خاوندانو ناشکري ونه کړي. پنځم دا معلومه شو هوښیار سړی د ښځو په چال کې راشي ته دوکه کړي. سړي له پکار دي چې ځان تکړه کړي چې د ښځو په چال کې رانشي. شپږم دا مسله معلومه چې ښځه څومره هم تکړه شي خو عقل کې کمزورې ده او دین کې هم کمزورې ده، سړي ته نشي رسېدی. ښځه که څومره تکړه شي سړي ته